بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا نن اوس ناوخته ویډیو جوړول زه خبرم چې تاسو ټول به وده خو چونکې هغه ښځه چې کومه ده هغه الف خان چې ساتلې ده د هغې متعلق زه داسې شیزونه ښیم ولې چې د دې رونه هم ډېر پیدا کېږي لګیا دي او د دې رونه هم ډېر پیدا کېږي او دا شی زه غواړم چې یاره دا شی ښکاره شي او زه دا غواړم چې دا شیزونه ښکاره شي. هغه ښځه چې کومه ځان ته ډېره پاکه بیبي وایي او اوسه پورې خو ما غږ نه کولو خو دې بار بار ویډیو او دا رونه یې ډېر پیدا شوي دي نو زه د دې رونو دپاره دا ویډیو هغه کومه چې زه دا چیک کړم چې دا رونه یې کوم ځای پورې تلل دي او رونه یې څه غواړي. زه ذاتي طور باندې د دې شي خلاف نه یم خو دا کم زیاتی چې دې ښځې شروع کو اوس د دې خلاف یم. زه د دې ښځې اوس مکمل طور باندې خلاف یم. زه کله هم دا نه غواړم چې دا ښځه دې دغسې پروګرام شروع کړي چې د کم یو هغه حد نه خبره وځي. ظلم زیاتی د یو ښځې دا حق نه دی چې دی دې راځي او دی دې د خلکو همدردیانې په دې شکل باندې اوچتوي چې دی د خلکو سره زیاتی وکړي. مخکې رسول نه رسول هغه ستاسو کار دی خو د جرنلي خبره دا ده چې کم زیاتی دی کړی دی او دی څنګه زما نوم اخیستی دی چې ته راته ووایه نو بیا به زه ومنم نو زه یې درته اوس ویم او ته یې بیا ومنه چې زه څه ویم. دروغ الزامات د دروغو ښځه دی همیشه الله پاک ګیروي. الله پاک څوک هم او زه کله هم چاله داسې کچه غزار نه ورکوم چې هغه دې په داسې ځای کې چې هغه پته نه لګي. زه غزار ورکوم ښه مضبوط چې د دې د جړلو هم درته ښکاره شي چې زه دې سره څه کار کوم او دې کم کار اوسه پورې کولو. د دې به تاسو ته اوس اندازه ولښیم او دې سره زه چیلنج ورکوم صرف 100 ورځې دا صبر وکړي او بیا وګوره چې زه صرف سبا زما د افغانیانو ورځ ده او د افغانیانو د ورځ نه پس ده زه کولاو دعوت دی له ورکوم چې د دې به هر حساب کتاب زه برابروم هر لیول سره به زه دې ته ښیم چې ته ناجایزه کې تا ظلم وکړو تا زیاتی وکړو او اوس د زیاتی وخت ختم شو. زه به تاسو ته اوس وښیم چې دا ښځه څه وایي. واوري ښه دا ښځه ما د دې د وجې وته زه د قبر د عذاب نه یریږم چې نو بقایا خپل مور او پلار تربیت راکړی ما ته پته ده چې یو سړي ته کنزل وکړي یا مطلب دی نه هغې کې څومره ګناه ده ما په دغې وجې او جان حبیب زه یاده کړم په دغه ښځو کې خو زم بس د دې جواب دا دی دا تاسو له زما دومره اوروله چې جان حبیب دې ښځو کې زم یاده کړی یم
نو مقصد دا دی چې زه په تا باندې دا ثابته کما چې علف خان داسې سړی دی. دا خبره واورئ ښه غور سره. ښه دې ښځې یو ورور پیدا شوی دی او رونه خو ډېر پیدا کېږي، د داسې ښځو رونه ډېر پیدا کېږي. دا ښایسته ښایسته چې دا پلش دی د دیو رونه ډېر پیدا کېږي. د هغې د ناستې انداز وګورئ، دا کمو دلګانو چې دې له پیسې لېږل دي، دا کمو خلکو دا د خدای دپاره دا کور یې ورکړی دی، د دې باندې به څومره ظلم کړی څومره. او دا ظالمه په خپلو لورګانو هم نه شرمېږي. دا په هغه خاوند دلت یې وګوره، دا چې غریبه شوه، یو ځل غریبه شوې 20 لکه 30 لکه روپۍ تاله رالې، 20 لکه 30 لکه روپۍ یو ډمه نشي ګټلی. تاله خدای داسې عزت درکو، تا هغې باوجود زما خلاف رالې او هغه نه د پلار جوړ کو، هغه یار نه د پلار جوړ کو. هغه یار چې ستا نه دی او که هغې څه ویلي، هغې چې څه ویلي، شمروزی دې نوم دی او که څه دې نوم دی، زه دې نه پېژنم چې ستا څه نوم دی. ستا چې هر څه نوم دی پنډۍ کې اوسېدو والا پلشتې ښځې، واوره یو قسم وله امداد ورنه کوي تر هغه وخت پورې چې سبا نه بل سبا پورې زما انتظار کوئ. دې وویلې چې جانبي به هغلته ټولې ښځې یادې کړي دي. ما هغلته دی چې کومې ښځې راولي، زه د هغه ښځو متعلق لګیا یم. ته د خاوند سره بې غیرته ښځه یې. او واوره تا لورګانې خپلې په دغه شیزونو باندې، دا د عربیانو دا زنګیان چې دي، دا تا ته چې دا ټلیفونونه کېږي ولې کېده؟ شریفي ښځې ته خو یو ټلیفون هم غلط نه راځي، کنجرې ښځې ته راځي. تا ته چې څومره ټلیفون هم په غلطه باندې راغل دي، یو لږ ټلیفونونه راغل دي، ټول دروغ دي. اوس واوره خبره، که چرې تا سره دا زما واده ده، تا وویلې چې علف خان به زما جانبي به زما 30 لکه روپۍ کوزوي، او علف خان خو اوس ختم شو کاروزګار. نو علف خان کاروزګار ته بیا شروع کا. خو که ما درته دغه شی وښولو او تا واورېدو، نو مقصد دا دی ته به بیا دا وې چې یاره علف خان هرې ښځه داسې نه ګڼي. بیا خو به ته داسې نه وې که نه چې علف خان داسې هره ښځه نه ګڼي او داسې نه ده زه پکې نه یم. ته به د ځان نه بیبي نه جوړې، ته به دې خلکو له 20 لکه 30 لکه روپۍ چې کومې تا اخیستې دي، دا روپۍ به کنجرې واپس ورکې. د هغې وجه څه ده چې زه به په تا ثابتوم، زه به تا ته ښیم دا کم رور علف خان چې دی، ته چې کم رور علف خان یادې او دا کم بل رور چې دی، دا به زه کچه غزار نه کوم، زه زرګر نه یم. دا چې تا سره ستا رونه دي که نه، دا زرګران دي، دا کچه دي. هغه یو جنډه نه وسېزلی شوی په چکدره کې، هغې ویل جنډه وسېزېده. مولانا فضل الرحمن څه نه ویلي، ویلې دی اسرائیل تسلیم کو. نو ستاسو سوشل میډیا کې دا شودګان چې راغل دي، دا واړه واړه د څه نه خبر نه دي او بکواس کوي او د هغه نه بس په دې خوشحالي کې چې یو ښځه دوی سره خبرې وکړي او ښایسته ښځه. اوس دا زما کار دی، زه به 30 لکه روپۍ هم ورکوم، دا مې تاسو سره واده ده، 30 لکه روپۍ به زه ورکوم. خو دې ښځې وویلې چې جانبي په ما باندې، جانبي ما ته ډایرکټ څه نه دي ویلي، خو جانبي به هغلته ښځو متعلق ویل دي، د هغه ښځو متعلق. نو که چرې علف خان څه ویلي، نو دا خو ضروري نه ده چې هغه به خاص یو ښځې ته ویلي، تا ته به نه ویلي. نو مطلب دا دی چې زه څه شی وښیم، خو بیا مطلب دا دی چې 110% تم هغې ښکار شوي، بلکې ته د ټولو عربیانو ښکار شوي او ته په دې مردارۍ باندې دا پیسې راغونډې. دا د جهنم اور الله شاهده دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د یو پلشتې ښځې دپاره هېڅ اهمیت نه لري. دا د یو ته که پښتنه ښځه وی که نه، نو تا به دا ولې نه ټپولی؟ دا ولې دی دا کنجره ښځه ټپوي. شریفه ښځه کومه چې قرضداره وي، دا ولې چې تا که مو ټپولو، دا به تا قرضدارو ته ټپولی وی. پلشتې ته د قرضدارو ته دا شی ټپولی شي کوم چې تا د مسافرو ته ټپولو، چې الحمدلله الحمدلله په دوکان کې چې ناسته وي، ستا سټایل سو، دا پښتانه تا ته خره ښکاري، دا درته جاهلان ښکاري، دا پښتانه درته بلکل اډو د نه سړي زامن ښکاري چې دا پښتانه ته داسې دوکه کولی شي، ستا په ښایست دوکه کیدی شي، ستا سره مینه کولی شي،
ستا سره چپلوسی ستا کولی شي، پیسې در کولی شي، نور هر څه در سره کولی شي، خو شرط دا دی چې په غریبۍ کې در دروغ خبره ده چې په تا غوندې ښځه باندې به د غریبۍ او د عاجزۍ یا ستا لورګانې وښولې، بلیک میلرې، تا خاوند وښولو، خاوند هم دې بې غیرته دی، دغه هم در سره پروت دی، هغه لورګانې دې وښولې. ستا غوندې څومره ښځې دي چې په ټینټونو کې پراته دي، ستا غوندې څومره ښځې دي ورشه راشه کچه کوټو کې پراته دي، تا ته 80,000 روپو صوفه میلاو شوه، هسې درته میلاو شوه، خدای دپاره خدای راستی که څوک کچه کوټه ورکوي، ستا دا رور چې دی دا چې کوټې ورکړي دي دې کې دا شیزونه کېږي، حکم ورځ چې درته ما وښوله او هغه باندې پردې اچولو دپاره، نو اوس بیا درته زه بل شی ښیم، دا زه د شپې راپاڅولمه، اوس بیا درته بل شی ښیم. که چرې ما تا باندې دا شی ثابته نه کو چې ته په هغه ښځو کې یې، نو بیا به دا نه وی چې یاره دا هغه به ویلي چاته، خو زه پکې نه یم. هغه د شیخ سعدي رحمت الله علیه مور به د ځانه نه جوړی، پوه شوې که نه؟ نو دا تا په یو خبره باندې پوه کړمه، ته چې څومره خوځې او هغه بل چې څومره خوځي، زه ستاسو انتظار ما کولو، صرف انتظار ما کولو. ما سره دومره څه دي چې حکومت به تاسو نه سرمن کوزه کي او تا نه به په پنډۍ کې سرمن کوزوي. دا یاد ساته، په پنډۍ کې حکومت خلک نه غول خورې لګیا 8,000 کسان او ټلیفونونه رالو، ویډیو ډیلیټ کا، ویډیو تا کړ د چې ډیلیټ کی، ویډیو خو باغه ډیلیټ کوي، امخکې ویډیو یې چا په خوله ډیلیټ کړې وه، مخکینی ویډیو دې چا په خوله ډیلیټ کړې وه، دا کم چې پلشتې ښځې کم چې د کال ته وی د پهله ویډیو د دې شیرپاو سره چې کړې وه، اف آی اے ته لاړم او پلان تا څه شی دی کړی دی، ته خو ما ته ووایه تا څنګه ډیلیټ کړل هغه ویډیو، هغه ما الف خان شیرپاو ډیلیټ کړه که نه؟ دا خبرې خو الف خان شیرپاو ته پکار دي چې خلک ورته وایي چې ډیلیټ یې کا، خو ته وایې چې ډیلیټ یې کا او تا ته خلک چغې وایي او تا بلیک میل کوي او تا ته کنزل کوي او 8,000 کسان یو ولودي، او دا ډرامې پرېږده، کله به سبا به په ځان به ډزې وکړي او ته به وایې چې زه خلکو را باندې ډزې وکړي، کله به یې رانه پیسې وتښتولې، کله به چې تا باندې څوک اټیک ونه کړي. قسم په خدای زه جانبي بما، زه غزار کوم او ښه مضبوط غزار کوم، کچه غزار نه کوم. ته چې څومره استاد یې او څومره ته کلانکار یې، ستا ما پوره معلومات کړي دي، مکمل خپونه والې تر یخه پورې سره دی رباب او سره دی د منګي، پوه شوې که نه؟ او دا کومه پلشته ښځه چې وي که نه د هغې خوله دا پښتانه نه پېژني، دا کوم چې امداد چا چې امداد درکړی دی، قسم په خدای د هغو د بچو نه به وځي، الله پاک به د هغو د بچو نه ځکه وباسي چې پتا یې رحم نه دی کړی، ستا دې ځوانۍ ته یې کتل دي او ستا دې مستۍ ته یې کتل دي، او دا څنګه مستي چې تا وکړله دا به څومره پاکستانیانو پښتنو ته کتلې، او هر سړي به زړه راوچت شوی، یو شریفه ښځه، یو عزتداره ښځه، یو قدرمنه ښځه، یو د پښتو ښځه، یاد ساته هغه سترګې م نه اوچتوي، د چا چې سترګې شلېدلي که نه هغه ستا غوندې ښځه وي. دا د یو نمبر شوه. بله دا شوه چې 13,00,000 روپۍ به زه در کوم، خو شرط دا دی چې وروستو به دا نه وی چې زه په دې ښځو کې نه یم. دا واوره، دا تا وویلې که نه چې د هغه ښځو سره زه یاده کړې یم، ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، ما خو دا الف خان شیرپاو دی که څه شی دی، د دې طوطي پوزي کرکټر ما خولی دی او لایف مې خولی دی، څه کټینګ هم پکې نشته. ته خور شوې، ته مور شوې او بیا تا ما ته کنزل هم وکړه او بیا ته مافیان هم غواړې او بیا وایې چې 13,00,000 روپۍ نو زه به 13,00,000 روپۍ در کوم. خو دې خبرې ته ټینګه شه چې زه کوم شی سبا نه بل سبا راوباسم، هغه کې به دا نه وی چې دا یې ما ته نه دي ویلي، الف خان دا ما ته نه دی ویلي، دا به بل چاته ویلي، هسې خولې نه به ختلي، یا به صحیح یا به صحیح، دا زما کار دی. 13,00,000 روپۍ به دله زه در کوم، خو تا باندې به ثابتوم چې ته پلشته ښځه یې، تا دا ماشومان هم خرابې، ته په پنډۍ کې ستا بل کار نشته، د مردارۍ نه بغیر تا څه کار نشته، د دې مسلمانانو د غریبانانو پیسې دي ووالې، نورو ته کله اوس د یو له د بل له منتونه او زاري کې لګې ویډیوګانې، لس ویډیوګانې، یو الف خان د ورځې 6 ویډیوګانې کوي، یو ویډیو ته هغه ورځ ورکړه بس دی که نه، اوس دې دا بله ویډیو وکړه، دا څه دپاره، اوس ته څه نه در کوي دله دا خلک پیسې، په تا پوهې دي چې ته پلشته ښځه یې. بهرحال دا ثابتول زما کار دی، سبا نه بل سبا انشاءالله و انشاءالله و انشاءالله
زبر اعظم دې کنجرې ته وایه زما دا پیچ کولاو کې لایف بر اعظم ته تکړه شي او بیا به زه تا ته خیم چې ته هغه ښځو کې یې او دا به نه وی چې هغه ښځو کې نه یم دا واوره صحیح شوه دا مې تا سره واده ده باقي پاتې شوې 10 لکه روپۍ هغه 10 لکه روپۍ به تاله که مې داسې ونه کړل هغه 10 لکه روپۍ به زه در کوم فی امان الله مرګرو الله م خاص او خاد او آباد ساته ناوخته ټایم دی په زړه مې خړه وه او دا مردار آواز ده او دا جړا مې واورېده نو انتهایی تکلیف راته میلو شو دا انټرنیشنل ډراما بازه ښه بهترینه ایکټره دا د زرو ښځو یو ښځه ده او الف خان سره داسې ډېر شی دي دا یو نه ده داسې ډېر شی دي سبا به درته زه نور سبا نه بله ورځ به درته زه 2 شیزونه خیمه د هغه ښځو به هم درته زه خیم د هغو اوازونه به هم درته اورم هغه ښځه به هم درته خیم کوم چې د الف خان شیرپاو سره په ستا غوندې کنجرې ویډیو کې راغل د هغه سره څه شوي دي دا زما کار دی دا به په تاسو ثابتوم چې ته یو ډمه کنجره ښځه یې ستا ډېر غټ لاسونه دي پولیس کې ستا لاسونه دي بدماشانو سره ستا لاسونه دي ته د پینډۍ بدماشه یې بدماشه ته دا جړا فریاد چې کوم کوې دا تا د ډرامې دپاره دا به زه ثابتوم صرف 1 روپیو ته ونه لېږئ سبا نه بل سبا زما انتظار کوئ دا زما شرط دی تاسو سره واده ده چې زه به په دې دا ثابتوم چې دوی وویلې چې تا الف خان باندې دا الزام لګولی دی الزام نه ما کولاو د ټولې دنیا مخامخ نیولی دی او که نه ته وې چې هغه فرښته ده او هغه ښځو سره زم یاده شوې یم نو تا هغه ښځه یې مخکې خو مې نه وویلي او اوس چې زه ووایم نو بیا به ته نه وې چې دا د ماته نه دي ویلي زه ډېره پاکه یم او دا پیسې چې د کومې اخیستې دي د خلکو نه دا پیسې به هم واپس کوي لور خرڅومه لور رانه غواړي او په قرضه کې رانه غواړي او څوک راته وایي لور راکه او څوک راته وایي دا راکه ډرامې او ما سره ریکارډ همدا الف خان شیرپاو ملګري درته ټلیفون ما ته لږ کوي همدا ټلیفونونه کوي ته ریکارډ کوي او هغه بل ته ښی او بل دا جړانګ ولا دا هم خو ډرامه شروع کړې وه دنیا هم غرقه که خدای هم تباه کا خدای دې تباه که دا 20 لکه روپۍ 10 لکه روپۍ ډېرې وې که نه اوس به دا پیسې تا نه زه اخلم دا ګوره دا خبره زما ستا چې څومره زوري ستا چې څومره بدماشان دي په پنډۍ کې په بل ځای کې دي خپل که ته ستا خپل خپلوان وی که نه او غیرتیان وی نو غیرت د لاسه به هغو وختي مړه شوی وی والله مغه څنګه خلک دي زه په دې پوه نه شوم ستا دا خاوند دی دا به هغه وخت مړ وی هغه لورګانې تا دومره ټرین کړي دي ته دومره پلشته ښځه یې چې تا هر څه ټرین کړي دي تا هغه ته خو ډرامه باز یې تا هغه ته میک ونیسه هغه خبرې کوي تاسو ریکارډینګ کوئ څومره وخت تاسو ټایم لګي تاسو ته سم فلم جوړ کړی دی دې نه تاسو دا فلم به دله سبا ختموم سبا نه سبا خو د افغانستان ورځ ده سبا به انشاءالله زه افغانستان له راځم د هغې مرمت دی بله ورځ ستا اپریشن دی تا ته به زه خیم او تا باندې به زه ثابتوم چې ته څومره پاکه او څومره ښه ښځه یې ستا هر څه به تا ته اورم دغه وخت پورې اجازت غواړم فی امان الله شب بخیر بیا به ګورو انشاءالله باذن الله دا رباب والا ده دا رباب نه دی دا ښځه دا رباب والا ده او ته ښه وګورئ دا رباب او دا تمانچه دا ښځه ده د دې نور اسم نشته